نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. ابن مسعود رضی الله عنه د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا روایت نقل کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل سشي سپیره غنل دا شرک دی او دا خبره حضور صلی الله علیه وسلم درې پیره ارشاد او فرمایله. یو بل روایت کې دی چې چا خپل کار د دې وجې نه پرې خودو چې دا کار سپیره دی یا دا وخت سپیره دی نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړی شرک وکړو. دا د حضور صلی الله علیه وسلم دوه روایتونه دي. حضور صلی الله علیه وسلم په دې کې د سپیروالي نه مسلمانان منع کړي دي چې تاسو څه شی سپیره مه ګڼئ. په اسلام کې د سپیرتوب او د نحوست تصور نشته. تاسو یو څاروي ته یو انسان ته یو وخت سپیره مه وایئ. او دا بیماری نن په مسلمانانو کې ډیره زیاته عامه ده. مسلمانان بل مسلمان سپیره ګڼي، مسلمانان بعضی وختونه سپیره ګڼي. نو حضور صلی الله علیه وسلم په سختۍ سره د دې نه منع فرمایلی ده او دې کار ته شرک ویلی دی. مثلا زمونږ په معاشره کې یو مسله ډیره زیاته عامه ده. یو جنۍ یو زنانه کور ته راواده شوه او اتفاقا په هغه کور کې مړی وشو یا څه حادثه وشوه نو ټول خلک دغه جنۍ سپیره ګڼي او اکثر خلک دا وایي چې دا جنۍ ډیره زیاته سپیره ده. کله چې دا کور ته راغلی ده نو زمونږ په کور کې حادثې کیږي، زمونږ په کور کې مړی کیږي. نو حضور صلی الله علیه وسلم د دې کار نه مسلمانان منع کړي دي چې تاسو بل مسلمان ته سپیره مه وایئ، تاسو وخت ته سپیره مه وایئ. تاسو چې دی بعضې زنانه د کور نه وځي په کور کې په لاره کې څه حادثه پیښه شوه نو دغه زنانه وایي نن زه د پلانکي سړي په مخ باندې د کور نه راوتې یمه د دې وجې نه ماته دا مسله او دا حادثه پیښه شوه. زما مسلمانانو ورونو، حضور صلی الله علیه وسلم دې کار ته شرک ویلی دی او د شرک دومره لویه ګناه ده. قرآن کې الله تعالی فرمایي الله تعالی هر ګناه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي. کم سړی چې د شرک سره د دنیا نه لاړو الله تعالی به دغه سړی جهنم ته لیږي. الله تعالی به دغه سړي ته د دې سړي دا شرک او دا بد عمل نه معاف کوي. الله